چې زه چا مړ کلی ما خپل کس به وهئ. وإذ قال کله چې ویل موسی علیه السلام لقومي خپل قوم ته ویل ان الله یقینا الله پاک یأمرکم حکم کوي تاسو ته امر کوي تاسو ته ان تذبحوا چې حلاله کوي تاسو بقره یوه غوا. الله ویل تاسو ته په دې خبره امر کوي چې تاسو د الله سبحانه وتعالی دپاره یوه غوا حلاله کوي. لکه اوس وخت کې دا هندوان غوا نه حلالوي. در پاکستان او دغه جنګ چې نښتی دی ناولو یو کس ویل چې شیر کړي په فیسبوک باندې وایي چې دا اختر به راځي که نه دغه مور د حلاله و که نه هغې ورته مور وایي. مور ورته وایي په داسې کلک دغه سره چې بیخي څه بل شانې آداب او څه دغه ترتیبات برابروي. هغه د سوات هغه یو لیونی دی هغه ورته دا خبره وکړي چې دا چې شی نومې دی موجود دی که څه بلا ده وایي چې دا وایي دې له زور ورکوئ نو غوا حلالوئ که نه وایي چې میښه د خپل کټي ده. سپین خنده شیخ صاحب مایک مان کوي. نو اوس دلته الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې تاسو ته الله حکم کوي په دې خبره باندې چې تاسو حلاله کړئ دغه غوا. ان الله بشک الله پاک یأمرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا چې حلاله کړئ بقره یوه غوا. چې دیو کله دا خبره وکړله موسی علیه السلام ته ویل ته به موږ پسې ټوقې کې ته موږ په ټوقې نیسې دا خبره وکړه. قالو دی ویل تتخذون آیات نیسې موږ لره هزوا په ټوقو سره یا په داسې خبرو سره چې د هغې کومه ویلیو نه یې پښتو کې چې وایي که نه مطلب دا چې ته زموږ سره داسې ګپ لګې مذاق کې. قال هغه ورته ویل اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره چېرته دا خبر زه د خپل ځان نه کوم ان اکونه دا چې شم زه من الجاهلین د ناپوه نه ویل دا خبره ته زه د خپل طرفه نه کوم ګوره دا حکم د الله سبحانه وتعالی کوي. دا په بني اسرائیل یو امتحان و که چې کله ورته د غوا حکم وشو نو په دې کې دا یاران دوستان راولګېدله د بني اسرائیل. ځینې به پکې ویل یاره چې دا رنګ به یې څنګه وي جوتي شوي به یې که نه به پټی به یې فصل کړی خړوب کړی که نه به یا وغیره. نو قالو ویل دی ادعو لنا دعا وکړه ربک یاره وغواړه د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي چې څومره عمر دی د دې غوا عمر یې څومره دی د دې غوا عمر څومره دی دا موږ ته بیان کړه. د الله سبحانه وتعالی نه دا خبره وغواړه چې د غوا د عمر موږ ته بیان کړي چې عمر یې څومره دی. ته وایې که چېرته دغه خبره شناختي کارډ یا تذکره وله جوړه چې ته ورته وایې چې عمر یې معلوم. قال دور تول دی موسی علیہ السلام انه یقینا شان دا دی یقول وای الله سبحانه وتعالى انها بقره دا یغوا دا لا فارج چې نزړه دا ولا بکرون او نزوانه دا نبی خي زړه دا او نزوانه دا عوامم درمیانه دا بین ذالک په من درې کې مطلب چې زوړواله هم ډیر نشته او ځوانواله هم دومره نشته بس زده چې خدا درمیانه دا نو بس ففعلوا وکي تاسو ما تؤمرون چې تاسو ته حکم کېدلی شي په کومه خبره چې تاسو ته حکم کېدلی شي که نه نو په هغه باندې تاسې عمل وکړئ. خو دې ځان ته را خبره نورم ګرانه وله نوره چې خبره ته بیان شوله چې هلکه دا کار وکړي خو بس ویې که ځینې سړی به په هغې کې بس دا خبرې به وکړو چې دا به څنګه یو څنګه باندې نو قیسه ځان ته خپله ګرانه کړي. پښتانه وایي د بني اسرایلو غوا یې ترې جوړه کړه نو دوی ویل چې موږ به دا خبره داسې ګرانو که نه دا غوا به نه پیدا کېږي په اخره کې به راته الله وایي چې زه بس پرېږدې مړه قرباني مه کوئ ستړی یم تللم والله وایي نه. قالو دوی بیا ویل ادعو لنا دعا وکړه وغواړه ربک د خپل رب نه ستا د رب نه یبین لنا چې بیان یې وکړي موږ ته مالونه چې رنګ به یې څنګه وي د دې غوا کم رنګ والا به قال ویل ورته موسی علیه السلام ویل انه یقینا شان دا دی یقول وایي الله پاک انها بقره دا یوه غوا ده صفرا تکه زیړه زیړ رنګ دی والفاقع لونها خالص دی رنګ د دې تسر الناظرین او خوشحالي کتونکو لره چې څوک ته ګوري هغه به دې سره ډېر خوشحالي تکه زیړه ده مطلب دا ویل په دې کې هېڅ ټکی نشته نو په دې کې خدای یاران نه قلارېدل. قالو بیا دې دا خبره وکړه ویل ادعو لنا وغواړه ربک ادعو لنا وغواړه زموږ دپاره ربک ستا د رب د طرف نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي چې کار یې څه دی څه کار به یې کړی جوتي شوې ده نه ده جوتي شوي یا پټی خړوب کړی یا نه دی مطلب د ارټ غوی دی غوا ده که نه
اول ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډه وډه شو علینا په موږ باندې پته خو ته ورګه چې سیزه راته سخت ول و ان شاء الله که چرته وغواړي الله پاک ولا مهتدون موږ په سم شو هدایت به مونږ کو دا کار به وکړو ته ان شاء الله ویلا دا کار په آسان شو مفسرین لیکو چې د غوای به د یو یتیم سره پیدا کړو په دومره قیمت دی واخستله چې د غوای ور سره وتلله په دومره مقدار باندې او هغه روپۍ وته ورکړي ډېره ګران وته پرېوته قال ویل موسی علیه السلام ویل انه یقینا شان دا دی یقول وای الله سبحانه وتعالى انها بقره دا یو غوا ده لا ذلول چې نه جوتی ده یا چاویل چټره لولې شوی تثير الارض چې هغه اړه ځمکې لره ولا تسقي الحرث او خړوبې فصل لره مطلب دا چې نه پیارټ شوی دی نه چرته ځمکه خړوب کړې ده مسلمه روغه جوړه ده لا شیه فيها هیڅ داغ نشته په دې باندې نو دی ویل کې دینه با چرته خبره مونږ نور وګدو خبر را ده نور مونږ د کېږي بس لاندې ویل قالو دی ویل الان وسه جئتا ترات للوک بالحق په حق سره بس ول وس خبره سمش چې نور مخکلان شي فذبحوا عنه ولا عليك لاغا وما كادوا نو دي يفعلون چې دا کار یې کړی وي دا کار یې په زړه کې نو ځکه ځان ته دومره ګرانه ولا نو د بني اسرائیل غوا به یو کار نه جوړوي صحیح ده کبیر ته لفظي معنی ته وکړي وإذ قال كلچويل موسى عليه السلام لقومي خپل قوم ته ویل ان الله بشک الله پاک امركم حکم کوي تاسو ته امر کوي تاسو ته تذبحوا چې حلاله کوي بقره وغوا قالوا دی ولا تتخذون آیات نسی منگ لرا حضوان پٹوک سرا پمسخرو سرا قال دی ولا اعوذ بالله پناوالم پا اللہ سرا نکونا جی شمزا من الجاہلین دنا پوہنا قالوا دی ولو دعو لنا وغالا ربک استاد ربنا زمانگ دا پارا یبین لنا چی بیان کی منگ تامائیا چی سمر عمر بایدری غوا قالوا موسیٰ علیہ السلام انہو یقنن شان دادے یقولو آئی اللہ سبحانہ وتعالی انہا بقرتن دا یغوادا لا فارزن چی نزڑا دا ولا بکرون و نزوان دا عوام درمیانه دا بین ذالک په من د دې کې نو ففعلوا تاسو کوي ماغه کار تؤمرون چې تاسو حکم کېدلی شي قالوا دی ولو ادعوا لنا رو غاړه زمنګ نه پاره ربک استاد ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته مالو نو چې رنگ به څنګه قال ویل موسی علیہ السلام انه یقینا نشان دا دی یقول ای الله پاکنا بقره دا یغوا د صفرات کزړه فاقع اللون خالص دې رنگ دې تسر الناظرین خوشالۍ کتون کلرا قالون دی ویلو دولنا رو غاړه زمونږ د پاره ربک استاد ربنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې کارې سره اول ان البقره یقینا دا غوا تشابه ګډه وډه شو علینا مونږ باندې و ان شاء الله که چرته وغواړي الله پاک لمهتدون مونږ په سملار باندې شو په سملار روان شو نو قال ویل د تری موسی علیہ السلام ته خبر وکړل انه یقینا شان دا دی یقول وای الله سبحانه وتعالى انها بقره دا وغوا دا لا ذلول چې نه جوتی شوی دا تثير الارض چې اړه ازمک لرا ولا تسقي الحرث ونه خړوبې فصل مسلمه والروغ رمټه دا پښتانه شوی روغه جوړه